الله دوم کلاس کتاب دی مطالعه قرآن حکیم داغه د آیتونو ترجمه او تشریح چې دا نو باغی کې اولنې چې د نو هغه سورته الضحى ده داغه تلاوت او داغه ترجمه بیا د ان شاء الله واری وکړو چې په خشان باندې یاد کو چې عمل کړه الله تعالی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. دی صورت توئی صورت الضحى قرآن کریم کی 93 نمبر بانے دے تذکرہ قرآن کریم کی موجود در صورت الضحى پر نمبر یو رکوع بانے مشتمل لے یولس آیتون دی چی صحابے کی فحدث نرست یولسم نمبر آیت نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا د مکی ژوند په اولنی وخت کې نازل شو. د ساخت منځ پیغمبر علیہ السلام یو ځل سورۃ شمس او سورۃ ضحى تلاوت کړو. نور ملګرو ته وی چې د سحر کله د ساخت منځ کوي کوم ته چې موږ د ساخت منځ ورته وایو دغه شانې د چاش منځ ورته وایو نو باغی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې تاکید کو چې سورۃ الشمس او سورۃ ضحى کې وایي ځکه دغه ټیمونه په دې کې ذکر دي. دغه شان په دې صورت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم بهترین صفاتونه هغه پکې بیان شوي او د الله تر طرف نه چې هغه کوم انعامات او احسانات شیو دا غي بیان پکې شوی. د ټول نه په اول سر کې په دې کې د قران حکیم سره د محبت ذکر دی. دا غي نرستا د پیغمبر علیہ السلام د قران کریم ته نازلېدو سره محبت څومره او تاسو دې ته سوچو کوي. موږ تاسو د قران د درس نه اکثر تختو په جمعات کې ته تختو په سکول کې مقصد او د بد نصیبینه بد قسمتینه چې کوم د اسلامیات استادان یا د عربی استادان یا د قرات استادان نو دا اکثر په د های سکولونو کې د دې په انګریزي او فارسی انګریزي او حساب او په دې سالي خدا دا ولي وای دا پته نه لګي چې څه وجه وي او د دې په دې ډېر مینه نه یو بل استاد لکه د قران دغه ورکه وي د مولا خو نه یعنی هر سړی مسلمان حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران سره څومره مینه اول وخت چې کله قران نازلېدو پیغمبر علیہ السلام خوشاله خو ثورت د پیغمبر علیہ السلام باندې د قران آیتونه نازلېدل بند شو. ډېر ورته وشو یو آیت هم نازل نشو. چې یو آیت هم نازل نشو د وحی د نازلېدو سلسله ودرېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحه چې خدای پاک رانه خپه شو نعوذ بالله من ذلک الله رانه خپه شو کنه بس الله دغه شانې دنیا ته راو دغه کړم پیغمبر کړم مو چې پرې خدام چې الله په خپل لامبو ها د خلکو اصلاح کو څنګه کو ډېر فکر منو الله دا آیتونه نازل کړ او چې دا سورته نازل کړ نو د خلکو هغه کم پیغورونه چې پیغمبر علیہ السلام ته کلیواله ورګول څنګه وس قرآن نه نازلېږي وای کنه هغه خدای دې ناراضه شو نعوذ بالله کنه پرې خو دې را نو الله تعالی پیغمبر علیہ السلام له دې صورت کې تسلی ورکړه او ورته وی چې نه الله یواده پرېخه او نه درنه ناراضه شوی دی. دا اوس حالت پرې دوا راتلونکي دور ستاده پر ډېر بهترین دور دی. اوس خو د خلک خان دي خو بیا به د خلک شپېخ کولای لاس به خپلای او چې محمد وای نو په شریکه وو چې صلی الله علیه و آله وسلم وای او بیا الله به نورم خوشاله کی نور پرسن خوشاله کی نور به دا خوشاله کی چې پیغمبر علیہ السلام د قیامت پر ورځ باندې دا امتیان شي نو په دنیا کې بولا یو په پیغمبر علیہ السلام چې کوم دین راوړی دا الله غالب کی چې سره د کوم کار د لپاره مقصد د لپاره منډه وي او هغه مقصد حاصل شي د دې نه بل غټه خوشحالي کمي نیو خو بدا چې دین به غالب شي او دویمه دا چې ستاسو وروسته نور پیغمبران نشته نو د ټول ختم نبوت هغه موجوده په پتا باندې تمام شي او دغه شان بهترین امت الله تعالی وروسته بیا وی چې کنتم خیر امه اخرجت للناس تاسو بهترین امت شوي د ټول انسانیت لپاره او څلورم دا چې د قیامت پر ورځ باندې به تر خپل امت د لپاره سپارښت هم کې او شپږم دا
چې په حوض کوثر باندې به ولاړې د خپل امت د مغفرت دپاره دعاګانې به غواړي. او پنځمه دا چې مقام محمود الله تعالی په نسبت باندې چې د کوم بهترین نه بهترین مقام دی چې هغې ته مقام محمود قرآن کې ویلی شوی دی. مونږ تاسو دعا کوو آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. دا دعا به مغه کوو، هغه مقام محمود بدل الله تعالی درکړي. د دې نه بهترین راتلونکی او راضي کول چې دینونه په سهل کې دي. په دې وجه باندې پتا باندې چې الله کوم احسانات وکړو نو د دې احسانات خلکو ته تذکره هم کوه. لکه او ته یتیم وې ستا څوک نه و نو ګوره الله دله نیکه بهترین درکړو، نیکه دې تربیت کوو. ته یتیم وې بیا چې نیکه دې مړ شه نو بیا دله الله تره درکړه. تره خو اکثر د خپل کشران وجني و یاره چې میراث یې راته پاتې شي، خو ستا تره په تا دونه غیرت وکړو چې مسلمان شوی لا نه و، خو ستا په دین باندې او په تا یې دونه غیرت کوو چې د دشمنانو خلاف ستا سره ولاړو نو د دې نه بل غټ څه دغه کېدی شي، انعام کېدی شي. او بله دا چې حضرت خدیجه ستا ښځه شوه، حضرت خدیجې سره چې څونه پیسې هغې ګټلې وې، بلا پیسې وې ورسره، هغه ټولې پیسې ستا شوې، د هغې غلامان ستا شو، هغې تا له تسلي درکول. نو الله تعالی ته د یتیم نه وروسته پرورش کوونکي دله پیدا کړه. دویمه دا چې مال له سره نه و، الله تعالی څه کړی دی خدیجې په مال یې مالداره کړې نمبر 1. او بیا چې پیغمبر شوې د هغې نه وروسته زکات او غنیمتونه او دغه شانې د جنګ هغه کم مالفې د سرکار چې کوم هغه خزانې وې د خزانو چابیانې تا ته حواله کړې نو د دونه مالداري خو د بل چا د پلار هم نشي کېدی. نو په دې وجه باندې ای پیغمبره دا خوشحالي ساته او تسلي ساته چې راتلونکی دور ستا دپاره ډېر بهترین دی. او دا چې یاره سختي راځي نو سختي یي خو د سختۍ شپه چې یي ټول عمر شپه نه یي، شپه تېرېږي اول لږه تیاره بیا ډېره تیاره شي بیا سمه تیاره شي، خو چې اخر سر شي بیا ورو رڼایي شروع شي، بیا ورو څه شروع شي رڼایي شروع شي. نو والضحا ساق راځي د څه نه وروسته واللیل د شپې نه وروسته. او په آخر کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی وویې چې د خلکو په مخ کې د الله د نعمتونو تذکره کوه. بعضې سړی خدای پاک وله مال ورکړی خو جامې به یې داسې اغوستي ته به یې زکات وله ورکړه. بعضې سړی به هغه به ښه غټ عالم وي خو د چا په مخ کې چې کوم دی دوه خبرې نه کوي نو چې نه کوي نو د هغې پته نه لګي. دغه شانې بعضې سړي ته به الله ډېر شی زامن ورکړي خو جره تپوس وکړي زوی دې څنګه درې که مړه لور دې څنګه یې درې که مړه. نو الله تعالی چې د باندې کوم نعمتونه کړي د خلکو په مخ کې د دې تذکره کوه او دا بیانوه خلکو ته. اعوذ زه پناه غواړم بالله د الله سره من الشیطان د شیطان الرجیم رجم شوي نه شړلی شوي نه مردود نه. بسم شروع کوم په نوم الله د الله تعالی الرحمن چې ډېر زیات مهربانه دی، الرحیم او همیشه مهربانه دی. والضحا قسم دی زما په ساخت باندې. ضحا وایي ساخت، ساخت څه ته وایي؟ د انور چې راوخېږي او دا رڼا جوړه کړي دې ته ضحا ورته وایي، ساخت ورته وایي. دا د کوم ټایم نه وروسته راځي؟ د غرمې نه وروسته راځي که د مازدیګر نه وروسته؟ د شپې نه وروسته راځي. او په شپه کې څه وي؟ تیاره وي. تیاره نښه د څه ده؟ د ظلمتونو ده. ظلمتونه د ظلم سره تعلق ساتي. د ظلم نه وروسته راته خامخا راځي. غر که هر څونه لوړ شي په سر یې څه لاري. والضحا قسم دی زما په ساخت باندې په راختونکي رڼا باندې. د نور د راختونکي رڼا مې دې قسمي یعنې رڼا ګواه ده د نور. واللیل او په شپه مې دې قسمي کله چې دا شپه سجا داسې تکه توره شي. سجا دا تیاره ول لګي بیا ورو ورو ډېرېږي سمه توره شي. واللیل قسم دی زما په شپه باندې اذا کله چې دا شپه سجا خشوم شي تکه توره تیاره شي. جب رات کی قسم جب وہ رات چھا جائے پورا شي په دې مځکه باندې. اے پیغمبره قسمونه الله دوه وخوړه، یو په ساخت باندې او بل په څه باندې؟ په شپه باندې. او الله چې کله قسم خوري د دې مطلب دی چې الله دا ګواه کوي، سار ګواه دی، شپه ګواه ده چې نه ټول عمر شپه او نه ټول عمر ورځي. په دې وجه شپه تلک الايام نداولها بین الناس. نن پتا شپه راته وایي که دا به ټول عمر شپه نه ټوله عمر شپه نه ده، وروسته به ساخت را روان دی. ما ودع معنا ودع یودع تودیع یو څیز راوالي او یو دی کې ایسټفلوری کې لرې کې او که چې دی نو ما ودع نه یې پرېښی کا ته، ما ودعکه ته نه یې پرېښی ربک ستا رب، یعنې ستا سره تعلق نه دی کټ کړی. ما ودعکه آپ کو چھوڑا نہیں ہے اللہ نے، ربک تیرے رب نے. وما قلا او ندر نه الله قلا مطلب څه دغه شوی دی ناراضه شوی دی. اقاله
ناراضه شوی دی وما قلا او ندرنا الله ناراضه شوی دی نه پرېخې دشمنانو ته او ندرنا ناراضه شوی دی چې ګنې خفه دی درنه ولا لام چې په ورسره کې راشي دا زوري په دې ته لام ابتدایي تاکیدي ورته دا په ورسره کې د تاکید د بار راځي څه معنی شو لا خامخا او کله ورته خلک وي دا قسم د پاره دی قسم دی چې انن په پښتو کې قسم دی داسې ده نو ولل اخرته ګوره خامخا اخر څه ته وي سیکنډ یو دی وس یو دی لاست رستا نو دا رستا دور چې دی اخرنه دور خیرن ابډیر خی لکستا د پاره من الاولى د دې اولنینا ورسته دور ستاره پر د اولنین سره ډیر خله یو نن دی او سبا دی سبا ستاره پر د نن ډیر زیات خله ولل اخرت او یقینا راتون کې دور یقینا آنے والا وقت خیر بہتر ہے یعنی بہتر ہے لکا آپ کے لیے یعنی تیرے لیے من الاولى اس پہلے گزرے ہوئی وقت کی بنسبت من الاولى د اولین ولا سوف وذردا يعطيك ولا سوف وذردا عن قريب يعطيك درب کی تعالی ربک استرب ولا سوف وذردا يعطيك چې درب کی تعالی ربک استرب فترضى تبع خوشاله ولا سوف وذردا يعطيك چې درب کی تعالی ربک استرب فترضى تبع خوشاله ولا سوف يعطيك وذرد درب کی تعالی ربک استرب فترضى تبع شي خوشاله بشي سبدل درکی سبدل درکی ګور ما د تمخ کی وي الله ولا سور کړه وس چې کله ته الله نو مې ورستو سره محمد نوم خامخای لا اله الا الله محمد رسول الله کله چې محمد وې ورسته پښې صلی الله علیه وسلم دا ټول خلک وې کله چې اذان کې نو اول د الله د نوم ورسته سره اشهد ان محمد رسول الله چې کله درود وې اللهم صل علی محمد الته د محمد نوم صلی الله علیه وسلم دا شان چې ځان له دعا غواړي اول د الله حمد او بیا د رسول الله هغه باندې درود دی او دغه شانې الله تعالی چې بیا وروسته بلا حکومت ولا ورکو دین ورله غالب کو کوم مقصد ولا مقصد حاصل شو نو لسوف يعطيك الذرد درب کی در لسوف ټکه د مستقبل د پر راضي ولا سوف زرد يعطيك چې درب کی تعالی ربک استرب فترضى بیا به خوشاله بیا به صحیح خوشاله وي الم یجد راضي استفهام د پر آیا لم یجد ولنل مندلکات ولتنوی مندل ربک استرب یتیما یتیم الم یجد ربک کا الم یجد کا ربک ولتنوی مندل استرب یتیما یتیم یتیم چا دوی چې پلار مړي چې مور مړي هغه یتیم نه وای یو ته معنا د کټ کېدل نو دا پلار د سړی د ټولو خوراکونو د ټولو دغه ذمہ داری نو په دی وجه وت خلک سوی یتیم ورته وي ذکر ته سرپرست کټ شوی دی نشته وس نو یتیم ورته وي نو الم یجد کا ولتنوی مندل رب استرب یتیما یتیم نو په آوا دی الله تعالی پنا درکړه چا خواته اول د نکه خواته بیا تر خواته ووجدک او دی الله مندلې وي ته بیا مندلې وي ته یعنی اس نے پایا تجھے ضالن زوال چاته وي یو سړی نه دې خطا شوی ګوري قتل کوي چې کم ځای سره رواني لکه وسه ګوري نو هغه یې فشیرانه ورک شوی نو زوال هغه چاته وي چې شي په تلاش کی طلب کی ګرځي ورپسې نو وجدک دی الله بیا مندلې ته یعنی آی نوی مندلې ته ستارب یتیم ته په आवाज ایدل درکو پنای دل درکړه وجدک بیا مندلې ته ضالن تلاش کوونکې د حق تلاش کوونکې د حق څنګه ضالو په دې باندې ځان پوهه ضال مطلب دا چې پیغمبر علی السلام څه فکر وکړ د خلکو اصلاح څنګه کوم ټول خوار دي ټول جناکار دي ټول دروغجن دي دا خلک بسنګ ټیک شي نو په دې کې لګیاو چې یاره د دې خیر لار په کوم ځای کې ولټو نو وجدک بیا مندې ستارب ته ضالن چې تلاش دې حق کو په هدا نظر الله درته لا اخذ لا هدا هدایت درته او کولاره ته وجدک او بیا مندې ته عائلا سمانا عائل معنا بچو والا عائل غریب ته چې بچی ډیر نو بس ډیر مزدوری وکړي نو وجدک عائلا ته مندې بچو والا په اغنا نو مالدار کړي اغنا مالدار کړي د خدیجه په وجه باندې نمبر 1 بیا د غنرو د غنیمتونو او د مالې په وجه باندې او بیا د ونجان د خزانو په وجه باندې فاما اليتيم ان وسكلت يتيم راشي فلا تقهر يتيم ته مقارېږه اما اليتيم یتیم چیرې فلا تقهر مقارېږه وته مقاصد چې مطلب نه تاسو په کلاس کې وایي چې یاره یتیم د یو الګ جوړ غږ بوته نه کوي نه چې بیا ته نه کوي چې تاسو د دوی ته جوړ شي به څه سبق کړی نو قاریږي بوته څنګه چې بل ته قاریږي نو هغه ته هم قاریږي چې ادب ولا ورکی خود مینه هم ولا ورکی ٹھیک شو نو وجد فاما اليتيم یتیم چې کله فلا تقهر هغه ته غصه مکوا
واما السائل او سوالګر چې درله راشي اوس ته نه غواړي فلا تنهر سوالګري مه رټه. بعضې خلک یې سوالګرو ته ترې سټ ترې وګوره د خپو ترې وګوره ته څه وړوکی یې ته څه کمزوری یې لاړ شه د پلار نه نه د هغه دپاره ته طریقې ګوره په ښه طریقه باندې خو چې تا نه کله سوال وکړي نو فلا تنهر هغه رټه مه اور مانگنے والوں کو نہ جھڑکے واما بنعمت واما هر چې بنعمت ربک نعمت درب ساده نو فحدث هغه بیانوا دا غي خلک څه بیان کوه. دا صورت چې موږ وایو نو د دې کې یو څو خبرې د موږ لپاره د یادونې دي چې موږ ته یاد دي. هغه دا چې څنګه د شپې او د ورځې په منځ کې یو حکمت دی. شپه د دوه ورځو په منځ کې را شپه یو دغه راشي د وخت پر راشي یا د دوه شپو په منځ کې د ورځ د کار راشي. نو څنګه چې په دې کې د منځ کې وخت په دغه شانې د وحي په منځ کې چې کوم وخت پر راغله د الله د حکمت مطابق. دویمه خبره ده چې الله تعالی چېرته د خپلو پیغمبرانو ناراضه کېږي نه. درېیمه خبره ده چې انبیاء کرام همیشه د الله تعالی د مدد هغې ته صحیح حاصلې ورته. او څلورمه خبره دا ده چې الله تعالی نبي صلی الله علیه وسلم باندې د کمال مرتبه فضل یې ور باندې کړی او هر راتلونکي وخت یې ورله د تېر وخت نه ښایسته کړی. او پنځمه خبره دا ده چې الله به د قیامت په ورځ الله تعالی به پیغمبر له دونه څه ورکړي دونه څه به ورله ورکړي چې پیغمبر علیه السلام به بیا د دنیا له دې سختو په ځای باندې ډېر زیات به د الله نه خوشحاله. او شپږمه خبره ده چې الله د انسان ټول مشکلات لرې کوونکی دی او د هغه ټول ضرورتونه همدغه الله پوره کوونکی دی. نو چې مشکلات هم الله پوره کوي او ضرورتونه هم الله پوره کوي نو بیا ولې موږ د الله په ځای باندې باباګانو ته یا بوتانو ته چغې وو د هغې نه مدد نه غواړو. شپږمه خبره ده چې د الله ګورې په موږ باندې ډېر احسانات دي او چې کوم سړی د الله د احساناتو شکریه نه ادا کوي دا ښایي دې ته چې کوم دی ناشکره ورته وایي او دې ته په پښتو کې بل ټکی وایي خو هغه درته نه یم. اتم نمبر چې دی نو هغه دا د دې آیتونو نه د دې صورت نه موږ له دا سبق اخیستل دي چې الله تعالی هدایت هغه چاله ورکوي چې د چا په زړه کې د هدایت سره مینه وي چې د هدایت سره مینه وي چې د چا کې طلب نه وي وجدک ضالا ته لګیا وي ته هدایت طلب کوو نو الله تعالی سره کو په هدا هدایت یې درکړو. نو دغه څنګه چې کوم سړي کې د هدایت طلب وي الله ورته هدایت کوي. او نهم نمبر دا چې په معاشره کې بعضې خلک دا کوي چې استانه کمزوري معاشره کې هر سړی خانباچا لاله او ایوب لاله او عبیدالله لاله نه وي. بعضې خلک داسې چې د هغې مزدوري نه وي. بعضې خلک داسې چې د هغه د پلار یا مشر ورور نه وي چې اوله مزدوري وکړي. بعضې خلک داسې چې په لاسو په پښو په سترګو په غوږونو دغه شان د بدن په بله حصه باندې معذور وي. نو د معاشرې چې کوم محروم طبقات دي هغې ته به قار او غصه به ورته نه کوي بلکې د هغې سره به احسان کوي او مدد به کوي. او آخري خبره ده چې د ریاکارۍ نه ځان ساتئ د ریاکارۍ نه ځان ساتئ. خو دا نه چې د الله د باندې کوم نعمتونه کړي دي نو ته هغه نعمتونه نه ښکاره کوې. الله درله ښه پیسې درکړي ځان له جامې نه الې ولې یاره چې دا په ریا کې راځي نه په ریا کې نه راځي. ښې جامې واغونده خو ځان سره بل لم واله نه د ځان سره بل لم واله. ګوره ما چې دا کومې جامې اغوستو دا زما یو ملګري ځان له جامې اخېستې نو ما له پسې واخېستې زه غریب خو نه وم الحمدلله خدای پاک را ډېر ښه راکړي خو هغه ځان له جامې اخېستې ما له هم واخېستې نو د هغه په نسبت زه کمزوره وم یا به مینه به یې ورسره هر څه شی چې دغه شان تاسو چې کوم محروم طبقات دي نو د هغې سره مدد کوئ او د خپلو دوستانو عزیزانو سره د خپلو رشته دارانو سره اگر چې غریبانان نه وي د هغې سره هم تعاون کوئ. د ریا په نیت باندې نه بلکې په دې نیت باندې چې په خپلو خپلوانو باندې خرچ کول په معذورو باندې خرچ کول دا د الله د رضا سبب ګرځېږي. دغه د الله تعالی د حکم تعمیل دی او دا د الله تعالی د شکر د ایستو یوه طریقه ده. الله یې د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.